دا حدیث پاک چې دی نو دا بالکل ابو داود کې موجود دی او دای چې کوم نمبر ورکړی دی نو په دغه نمبر باندې موجود دی. نو حدیث صحیح دی او د دې حدیث لګونته یو پس منظر دی او هغه دا چې په مدینه منوره کې 2000 به اذان کو، یو بلال رضی الله تعالی عنه او بل عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه. نو د بلال رضی الله عنه بانګ هغه عموما د تهجد لپاره او د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه بانګ هغه د سحر د پاره. نو دغه د دې حدیث په تشریح کې علما محدثین فرمای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصدم دا دی چې کله بلال رضی الله عنه اذان کوي نو چون کې هغه د سحر په ټیم باندې نوی هغه د تهجد د پاره وي، د سحر د داخلي دون کافی مخ کې وي، نو تاسو خپل خوراک سکاګ م بندوي ځکه چې دغه وخت د سحر ټیم نی داخل شوه. او دا مطلب په دی وجبانی بیانېږي چې بل حدیث ته حضور فرمایل کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم فانه، نو وی فرمایل چې تاسو خوري او اسکی ترسو پوری چې ابن ام مکتوم رضی الله عنه اذان نی کړي، ځکه چې ابن ام مکتوم رضی الله عنه اذان هغه وخت کې کوي چې سټیم سحر داخل شي. نو مسله دا چې سحر داخل شي بیا هیڅ قسم خوراک سکاک جایز نه ده. نو د دې حدیث مطلب به د محدثینو پرانا کې اخلو او د دې نه مراد د وخت نمخ کې اذان ده. نو اوسم مسله ده که مثال په تور باندې به تور مثال په 4:00 باندې یعنی پوره سلور بجې باندې وخت داخليږي، یو سړی پاو کم په سلور باندې بانګ وي، نو مسله دا ده چې پښمنی واره د خپل خوراک سکاک کوي د بانګ خو موږ پابند نه یو ته ټیم پابند یو. جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د رمضان او د روزي په حالت کې سپری لګولو کې هیڅ قسم حرج نشته او ټوت پیس کول دا لګ دی کې احتیاط پکار دی، د نظام ساتل پکار دی. فقها ورته مکروه لیکي ځکه چې د ذرات نو کدا تیر شو نو خروج ماتيږي. نو که څوک ټوت پیس خامخا کوي نو بیا د پښمنی په ټیم کې دی کوي او د روزي په حالت کې دی پښ د ټوت پیس نه ځانو ساتي حسنه چې روزه خراب نشي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د تراویح منځ د ټول مسلمانانو د متفقه مذهب مطابق دا 20 رکعاته سنت دي. اوس با قسم خلق بروزي راوته دي، نو که څوک یو عمل نکول غواړي دا د خپل ذاتی مسله ده، زمونږ کار صرف مسله خول دي. نو تاسو ورته مسله وایي چې اترکاته څوک تراویح کوي دا تراویح نه دي او نه دا تراویح کیږي، د په ذمہ باندې 12 رکعاته تراویح بقایه دي. نو یو ځای ته بل ځای ته تل دا داسې مستدغه نه ده چې بس یعنی الله تعالی زمونږ په سر باندې تور کې خود را چې دا کار وکړي یو سړی نه کول غواړي نه دی کوي. الله جل شانه شته حساب کتاب والا داغه خوخه د چاته بخنه کوي چاته نه کوي، څوک راټینګي څوک نه راټینګي، ولیکن دین پورې مذاق نه پکار. دا دین پورې ټوکی دي چې کله سړی یو جمعه ته روان دی کله بل جمعه ته روان دی په علاقه باندې جمعهتونه ګوري چې کوم یو تیز رفتار دی کوم زر تراویح کوي هغه پسې بزو، چې کوم لګي کوي هغه پسې بزو. نو دین به حیثیت دین دا د الله جل شانه د حکم اطاعت ته تابعداري دا منل دي. او بیا په دې باندې تفصیل ته ضرورت نشته چې دا کوم ځای نه ثابت دي کوم ځای نه دي ثابت. سو پیری منګه دې ګوب کې دا شیر هم کړو بیا هم شیر کوو ان شاء الله تعالی. هغه پوهه کوي چې دا مکوي دا دین سره ټوکی دي او الله جل شانه د دې انجام خراب ورکي انسان له. د یوې روزي فدیه 2 کیلو غنم یا داغي قیمت ته. نو تاسو مارکیټ کې تاسو کې چې کوم درمیانه غنم وي سړیر ارزان وي سړیر ګران وي درمیانه حساب لګوي 2 کیلو او د دې ورکول هغه چاته دي
چې کم خلک د زکات مستحق دي چې په چا باندې زکات کیږي نو په هغې دا فدیه کیږي او چې په چا زکات نه کیږي نو په هغې باندې فدیه هم نه کیږي. اصل کې د حیض چې کم دی نو هغه 10 ورځې زیات نه زیات شریعت کې موده ده. په یو میاشت کې زنانه ته د 10 ورځو نه زیات چې کوم وینه راځي نو دا په شریعت کې دې ته استحاضه وایي. استحاضه چې زنانه ته کوم وینه راځي نو د دې باوجود هغه به منظم کوي او هغه به د څه شی د روجوم نیسي. نو چې کومه زنانه خپل عادت نه سیوا شوه نو کله ورځو کې دنه کوم وینه بند شو نو خو بیا به هغه هیزي او کله 10 ورځو نه سیوا شو تاسو چې کومه 5 دن بعد 15 ورځې پس هغه ته نور وینه شروع شوې ده دا استحاضه ده. خجی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. په دې کې شک نشته چې تراوی دا په مسجد کې په جماعت سره کول افضل دي او ثواب ډیر زیات دی. نو تاسو سره خوا کې چې جماعت شته تاسو جماعت ترتلو کوشش کوئ او الته جمع سره تراوی ادا کوئ. که څه عذر وي نو دا عذر مسله به جدای ولیکن که څه عذر نه وي په عام حالاتو کې نو تراوی په جمع سره او په جماعت کې په مسجد کې ادا کول افضل دي او بهتر دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا تاسو چې کوم سپری یادوي کنه نو پته نه لګي چې دا سپری تاسو یادوي که دا ډراپس دي. خو مسله ورته زوامه چې د صابندای د پاره یا د سپیمې کولاولو د پاره چې کوم سپری یا ډراپس کول شي په سپیمو کې یا په خوله کې دا اصل کې هغه دې کې دنه لیکویډ ماده او هغه ذراتي چې هغه دن نزي نو په دې سره روزه ماتيږي. خجی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. روجی په حالت کې بدن مالش کول په تیلو یا په بل سسیس سره په دې باندې په روزه سره اثر نه غورځيږي. اگر که د ویختو د ویخ کې چې کوم مسامات دي د دې په ذریعہ باندې هغه تیل وغیرہ دن نه لاړولې نشي د روجي باندې اثر نه غورځيږي. او دا تاسو چې کوم مالش یادوي چې دا غي بوی تیز دی نو په بوی باندې روزه نه ماتيږي. خجی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د زنانو د پاره د روجي په حالت کې سرخی لګول مکروه دي. بیا خاص کر هغه وخت کې چې دا غي سرخی رنگ یا دا غي ذائقه خوري ته دن نزي دا مکروه دي نه دی لګول په کار ورله. او نارینه د پاره د شونډې هغه چې کوم غړولو د پاره صداغې نه هغه لګي نو که بغیر د عذر نه لګي نو مکروه دي. د عذر په وجه جایز دي ځکه چې هغه عام طور به رنگ و بوي. او په سترګه کې دارو اچولو سره روزه نه ماتيږي. او په غوږ کې چې قصدن دوايي واچي یا وبو واچي دې سره روزه ماتيږي. او پوزه کې چې وبو واچي یا دارو واچي نو کافي هغه اثر مړای کې محسوس شون بیا روزه ماتيږي ورنه نه ماتيږي. تراوی دا د اول وخت نه تر دې وخت پورې چې کومه مشهور او متوارث طریقه را روانه ده هغه په یو سلام سره 2 رکعات کول دي. نو بهتر او افضل دادی چې بنده 2 رکعات کوي او عام طور جمع سره خلق 2 رکعات کوي. خو تاسو وایي چې ما د 100 کال راسي 4 رکعات کړی دي نو غالبا چې تاسو تراوی ځان لکوي تاسو مسلسل او پابندۍ سره جماعت د تراو پر خود المناسب ندي. چرته په یو عذر باندې بندن یو ورځ نیم پاتې شي ناغه خدا خو لیکن چې 100 کال راسي تاسو 4 رکعات په یو نیت کوي نو مطلب دا چې ځان له تاسو تراوی کوي. یعنی عام جماعتونو کې خود 2 رکعات کیږي نو بهر حال هغه تراوی شوی دي. اگر چې افضل کار نه دی شوی خو آینده د پاره 2 رکعات کوشش کوي چې وشي. دی باره کې یو ساده غونډه خبره ځان سره ذهن کې کیدی چې په شریعت کې شپه د غروب شمس نواله د طلوع فجر پورې ده. دا 2 ټکي ځان سره یاد کړئ. د غروب شمس نواله
یعنی غروب آفتاب د نور پریوتون والی طلوع فجر یعنی سټیم چې پښمنه بنديږي دا د شریعت کې شپه وي د تاسو بیا اندازو لګوي چې نور سټیم پریوزي او هغه په ل سحر سټیم راخیږي د دې دوانو مس کې چې کم ګنټي دي دا په 3 باندې تقسیم کړي نو اخیری چې کوم ایصد اندازه تهجد هغه دې ته اخیری ثلث الليل وي د شپې اخرنه درې مهیسه دغه تهجد لپاره بهتر ټیم دی که تراوی وی او که نور منځوي خو چې کله او 10 مات شي نو هغه سره هغه موز باطل شي او دغه موز دوباره کول ضروری وي او که دغه نه پس کوم منځونه په دغه مات او 10 باندې کړی شي وي نه منځونه نشي وي نو چې کله تاسو تراو کې او تن اولاړ دی او داغه بدن ویني شو او دومره وینه تیراو اته چې او 10 ماتي او علما فرمایي چې هغه وینه ده چې هغه کې د بایدو طاقت وي یعنی دوره وین روزي او غټ ساس کې په شکل چې هغه کته پریدنو بېږي چې و چې نه کې ری سره او 10 ماتيږي چې 10 مات شو دغه تراوی چې کوم ردینه مخ کې شي وي دغه خټیک شوي ولیکن چې کوم کې ولاړ دغه تراوه باطل شو فاسد شو او کړه دینه پسې په دغه او 10 کړي نو بیا غوم نه دي شي دل په کار دي چې 10 مات شنو فوري تور واپس لاړ شي او چاردامو کې استنجا کولو ته ضرورت نشته صرف چاردامو کې او دوباره مو شروع کیږي د غسل یا د مخلاص کولو په دوران کې که بنده مخلاص کوي په صابون باندې یا شیمپو باندې لامبي نو که د هغه ذایقه خلی ته لاړ شي نو فوري تور هغه راتو کول پکار دي صرف په ذایقي خلی ته تلو سره روزه نه ماتيږي تیرول نه دی پکار دي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا چې کوم د ساواله مریضانی نو عام طور چې دیتا کم اکسیجن لګي عموما ز خبره کوم ان اغي کې ملاوت د اکسیجن سره خامخای خالص اکسیجن ډیر کم وي کنورسنی نغه په بو باندې راتی رول شي یا اغي کې سلویک لیکوډ دوايانې وینټولین وغیرہ نو چې دغه ملاوتونه وسره نور وی د دوايانو نو هغه خو دن نه لاړل هغه سر بروجه ماتيږي او کنه بالکل خالص اکسیجن وي نو که هغه په څه طریقه باندې رسي او هغه کې نور څه ملاوت نه وي نو هغه بروجه نه ماتيږي ځکه چې اوسم منګه سائلو نو منګه خو اکسیجن دنه بدن ته ورپاس کو انو چې دا د نزین په دې روجه نه ماتيږي نو که په مصنوعي طریقو کې جوړ شي بیا هم روجه نه ماتيږي خو ګره دا خبره و ضروری چې په شرط دی چې خالص اکسیجن وي بل شی وسره ملاو نه وي کو نور څه وینټولین وغیرہ وسره ملاو وي نور دوايان یا وبو ان بیا باغی سره روجه ماتيږي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو فدیه چې دا د یوې روجي فدیه هغه 2 کیلو غنم دی خدا کم از کم مقدار دی کم از کم مقدار مطلب دا چې دینه کم جایز نه دی کچری یو سړی صاحب استطاعت دی د وس خاوند دی او هغه د الله تعالی په لار کې خپل مال خرج کول غواړي او هغه وایي چې زه زیات نه زیات ان بیا هغه 3 کیلو کجوري د یوې روجي فدیه یا 3 کیلو اوس کی چې موږ ته کشمش وایو نو دام د دوانو کې چې کم یو هغه مناسب غني دې قیمت ته ولګي نو د 2 کیلو غنم دا کم از کم مقدار شو او دا کجوري او دا کشمش چې دي نو دا اعلی مقدار شو نو په دې باندې ولجی حساب لګوي غنم به 2 کیلو کشمش یا کجوره دا 3 کیلو دی وی روجي په بدله کې فدیه وي چې سوره پیسې جوړیږي کوم مثال به تور کجوره په 300 روپے کیلو ده نو 4 یا 1200 روپے دا به دی وی روجي فدیه راشي په دغه طریقه باندې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ پس سایه کې یا صدقه فطر کې یا فدیه کې چې کوم غنم ورکول شي نو هغه کې د بهتره خبردار چې علاقه توکتی شي چې کوم علاقه کې کوم غنم چلیږي نو هغه غنم قیمت اولګول شي چې کوم علاقه کې فاین
اوړه دي او هلته کې حکومت هغه نرخ مقرر کړی دی، نو هغې علاقې والا دی هغه ریټ ولګوي. او چې زمونږ کوم لوکل علاقه ده، نو زمونږ دپاره علما بیا مشوره وکړي، هغوی بیا د غنمو ریټونه معلوم کړي، چې کوم درمیاني قسم وي د هغې په مناسب بیا موږ ته هغه د سرسایي او یا د فیدي هغه رقم هغه وښیي موږ ته. نو موږ په خپله د دې لوکل علاقې د غنمو د ریټونو هغې درمیانه ریټ معلوم کړو، د هغې په حساب باندې هغه قیمت لګوو.